السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو رفیع الله پردیسی یم. ګرانو کتونکو نن به ستاسو سره د بټخیلې هسپتال ایسولیشن وارډ وزټ کوو. د بیماران به تاسو ته ښیو دلته چې کوم د کرونا پیشنټ دي. اوس هم په معاشره کې داسې خلک شته دي چې دو بالکل دې ته تیار نه دي. د کرونا دو مني هم ده. نو نن موږ دوی ته ښیو چې دلته په دې وارډ کې د کرونا د کوم بیماران داخل دي، دوی ته کوم تکلیف دی. نو لہذا دا به تاسو ته ښیو. زموږ سره اوسئ. ساتھ دیتی نہیں یہ کسی کا، ساتھ دیتی نہیں. که زمونږ رشته دار دي دغه تپوس له مونږ ورځو که نه، نو دا دې نه کوو چې دغه څه جوخ کیلو او غاړه په غاړه وشو. د ده نه لږ کم از کم لږه فاصله ډېره پکار ده. که دغه څه مونږ خبرې کوو ماسک ولګوو او دغه څه کو خبرې کوو، نو لږ په فاصله د هغه نه ناسته پکار ده. نو دا دغه د بیماري ډېره سیوا شوه. دا زمونږ د بې احتیاطۍ د وجې نه سیوا شوه. داسې څه خاص دغه نه دی، خو د بې احتیاطۍ د وجې نه ډېره زیاته سیوا شوه. نو دغه قوم ته دا پیغام دی چې د دې بیمارانو لږه فاصله وساتي. نو کتونکو ایسولیشن وارډ بټخیله کې موجود یو. دلته کې یو بیمار هم زموږ سره دی، د هغه علاج جاري دی. د هغه سره د هغوی اټینډنس دی، د هغوی سره به د دې د بیمار په حواله سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم مشر. وعلیکم السلام. مشر ستاسو دا بیمار د څو ورځو نه دلته داخل دی او د کله نه ورته دا بیماري شوې؟ درېیمه ورځ ده چې دلته بیمار داخل دی. خو هسې دې کور کې بیمار و نو ممکن وګوشي تقریبا 8 ورځې ورته مونږ هلته علاج کړی. نو دلته چې راغلو نو مونږ ته پته ولګېده 2 ورځې خو 2 ورځې ډېر تکلیف و. او نن چې دی نو دته ښه دغه راغلی دی، آرام راغلی دی تقریبا. دلته بټخیله هسپتال کې کوم علاج چې شروع دی دغه دی، د دې نه تاسو مطمئنه علاج ښه کېږي؟ یاره بالکل دی نه مطمئن یو، ځکه چې دلته ښه دغه دي د کوپریټ یو کسان دي، که ډاکټر دی او که دغه سره نور عمله ده، نو هغوی زموږ سره ډېر ښه دغه وکړو، ښه سلوک وکړو. هغې خلکو له څه پیغام ورکول غواړئ په دې معاشره کې؟ اوس هم داسې خلک شته چې دوی د سره د کرونا بیماري مني نه. که چاته ووایه چې ماسک اچوه، فاصله ساته، نو هغوی بالکل دې ته تیار نه دي ذهني طور چې لا دا بیماري هم شته دي. نو دې څه پیغام ورکوئ؟ دا خبره خو د ډېر د ناواقفیت خبره هم ده، د جهالت خبره ده. کله چې وبا راشي، مرض راشي، نو هغې څه احتیاطي تدابیر د حکومت د طرف نه هدایات دي. په خپله هم سړی لږ ډېر پوهېږي. نو په کار دا ده چې موږ په دې هدایاتو باندې عمل وکړو. دا د حکومت دپاره هم د قوم دپاره هم دا فایدهمنه خبره ده او د خپل ځان دپاره هم ده. زما احمد نوم دی، سرجیکل ټیکنیشن یم. دلته جوی کوم ډیوټي ده او تاسو په خپله دا حالات ولیدلو، مریضانو هم ولیدلی چې دا واقعي دا کرونا شته. او که څوک یې نه مني نو را دي چې زموږ سره د یو ورځ ډیوټي وکړي، پوه شوې. هغه ته به په خپله پته ولګي دا چې کم تکلیف به ډېر مورال باندې تېر شو که نه، هغه سره موږ ولیدو. دا خلکو ته ځکه پته نه لګي چې هغوی دلته راځي نه، چې دلته راشي او ویني نو په خپلو ودو دغه شي دې سره ګپ لګول نه دي پکار. په کم تکلیف چې مریضان پراته به کم تکلیف چې بیا یو نیم پکې ایکسپایر وشي. ماسک ضرور استعمالوي او حالات ډېر خراب دي. او اصلي چې د انډیا دغه به مونږ راشي نو بیا به ډېر دغه وي. نو خپل قوم له بس دا دغه ورکوم چې ماسک او دستانې دا ضرور دغه استعمال کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه د رفیع الله صاحب او د هغو د ټیم ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې یاره هغو خپل قیمتي وخت نه چې کوم دی مونږ له وخت راکړو او د کرونا چې کوم چیلنج مونږ هیلث ډپارټمنټ ته درپېښ دی، نو هغې کې د میډیا د ملګري چې کوم دي زموږ سره ډېر کوآپریټ کوي او دا یو نیشنل چیلنج چې کوم دی ګڼي. زه د میډیا سره دغه شیر کول غواړم، زموږ چې کومه نننۍ ډیټا ده نو هغې مطابق چې کوم دي زموږ سره اوس 25 پیشنټ چې کوم دي هغه ایډمټ دي. په 25 پیشنټس کې زموږ سره 15 پیشنټ چې کوم دي دا په هائی ډیپنډنسي یونټ کې ایډمټ دي او 15 پیشنټ زموږ په پرایویټ رومز کې دي په دې نوي بلډینګ کې. او د هغې نه علاوه چې کوم دی زمونږ زاړه چې کوم پرایویټ رومز دي هغه یې د ایسولیشن وارډ چې کوم دی مونږ استعمالو. زمونږ سره نن څه ایکسپایري نه ده شوې لکه داسې د کووډ د وجې نه. اکسیجن چې کوم دی زمونږ سره ښه په وافر مقدار کې موجود دی او تاسو چې کوم ویزټ وکړو تاسو به هلته خپله باندې هم کتلی وي چې په دې دغه کې کووډ چیلنج کې زمونږ چې
چې کم کنسلټنټس دي او کم انچارج دی زموږ سره په میډیکل ټیم کې میډیکل سپیشلسټ دی ډاکټر افتخار صاحب دی ډاکټر فضل رحیم صاحب دی او ډاکټر یاسر صاحب پلمونالوجسٹ دی. اوس مونږ یو نوې انوویشن دا وکړو چې یاره مونږ فزیوتراپسټ هم په دې کې شامل کړل په دې ټیم کې، ولې چې په کووډ کې د لنګ انفیکشن کیږي او لنګ انفیکشن کې د فزیوتراپي چې کم استعمال له مونږ وایو چې یاره چیسټ چې کم دی د مریض موبلایز کول پکار دی چې هغه کې لنګس ایکسپینشن چې کم دی هغه وي. نو زمونږ یو کمپریهنسیو یو خپل سټریټیجي لرو د مریضانو د علاج دپاره. ستاسو د چینل په توسط سره اصغر خان هم ناست دی، احسان خان زمونږ پریس کلب صدر صاحب هم ناست دی. زما دا یو ریکویسټ دی چې یاره دا کرونا چې کم چیلنج دی کووډ 19 نو دا یوازې چې کم دی هیلث ډپارټمنټ دا چیلنج نشي فیس کولی. په دې کې به زمونږ د ډسټرکټ ایڈمنسټریشن په دې کې به زمونږ د میډیا چې کوم ملګري دي، خاص کر میډیا یو فورث پیلر دی، یو څلورمه ستن د ریاست. د دې نه علاوه چې کوم په کمیونټي لیول باندې زمونږ کم سیاسي مشران دي، سماجي مشران دي، د جماعت عالمان دي، لکه زمونږ چې کوم ځوانان دي سوشل ویلفیر ارګنایزیشنز دي، او زمونږ په دې کې د دریم ویو کې بیا پاکستان آرمی د NCOC د ګایډ لاین مطابق هغه هم پارټیسپیشن دی. نو لاک ډاون چې کوم دی په دې کې مکمل لاک ډاون دا د دې کامیابی سټریټیجي یو حصه کیدی شي. بل لا چې د حکومت چې کوم د لاک ډاون سټریټیجي ده د هغې سره سره په دې کې ایمونایزیشن میس یو ایمونایزیشن طرف ته تلل پکار دي. میس یو ایمونایزیشن مطلب دا دی چې یاره زمونږ ټول څومره پاپولیشن دی چې دې ته ویکسینیشن وشي او هغه ایمونایز شي او په هغې کې انټي باډیز او قوت مدافعت سټرنتن شي د دې وایرس خلاف. بل دا چې د دې سره سره زمونږ پکار دا ده چې لکه د خپل نږدې ملک هندوستان د حالاتو نه مونږ لکه یو سبق والو. هندوستان کې لکه په یو ورځ باندې 3,20,000 کیسونه چې کوم دی پازیټیو راغلي. اوس هغو په هندوستان کې چې کله د کسانانو تحریک شروع شو د هغه ځای د حکومت خلاف، نو په هغې کې ډېر میسیو ګیدرنګز وشو. هغې کې به روزانه جلسې وې، هغې کې چې کوم دی روزانه ګیدرنګز به وو. د هغو نور چې کوم تهوارونه دي په هغې کې ګیدرنګز او د SOP خیال ونه شو. او نن د ټولې دنیا په مخ کې د چېره هندوستان چې کوم دی د هغې ټوله اکانومي کولیپس شوه. مونږ هم یو ډیولپینګ کنټري یو، زموږ سره هم د وسایلو کمی دی. نو پکار دا ده چې یاره مونږ خو ډېر زیات احتیاط وکړو. مونږ SOP چې کوم د ماسک ته خبره خو ډېره زیاته ضروري ده چې یاره د ماسک نه بغیر خو په بازار کې، په حجره کې، په جومات کې، په جنازه کې، په نورو سیاسي ګیدرنګ کې، په کوم ځای کې چې ګیدرنګ چې ماسک هر چا چولي. بل دا چې زما دا ریکویسټ دی به حیثیت MS چې یاره کم خلک دلته راځي نو د یو مریض سره 6 او 10 اټینډنټ دي. اوس مونږ سټریکلی دا فالو کوو چې یو پیشنټ یو اټینډنټ به پکاري، ولې چې دلته د یو مریض علاج وشي هغه صحتمند لاړ شي او 10 کسانو کرونا وایرس کور ته یا کمیونټي ته ویسي او هلته نور خلک انفیکټډ کي. نو د هغې سره زموږ په معیشت باندې ډېر غټ بوج راځي. بیا زموږ سره دومره وسایل نشته چې یاره مونږ دا کنټرول کړو. او خلکو ته دا اپیل دی، عالمانو ته، سټوډنټس ته، لکه شاعرانو ته، ادیبانو ته، لیکوالانو ته، اخبارنویس چې څومره ادارې دي په دې ملک کې، د هر سړي د یو وګړي په حیث باندې چې هغه خپله ذمهواري ترسره کړي او هغه چې کوم دی د دې په جنګي بنیادونو باندې یو جهاد وکړي د دې وایرس خلاف. او دا کې زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم رفیع الله صاحب چې تاسو په دې کې خپل وخت وکاږئ. الله پاک ته تاسو له عزت درکړي او انشاءالله تعالی زمونږ دا کوارډینیشن به د دې چیلنج د ګټلو دپاره او دې وایرس د شکست ورکولو دپاره د میډیا د ملګرو او زمونږ د کیټګري هسپتال بټخیلې د ایډمنسټریشن په منځ کې به دا کوارډینیشن مونږ نور هم مضبوطو. زه د اصغر خان دلې د احسان صاحب دلې هم ډېره شکریه ادا کوم.